بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک سیرت. ابن اسحاق رحمه الله لیکي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ایوب کره میلمه و، لکه څنګه چې تاسو په نورو خپرونو کې واورېدل، نو د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت جوړولو تصمیم ونیوه. نو لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت جوړولو امر وکړه او پخپله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت په جوړولو کې کار کوه. د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لپاره بیا کورونه جوړ کړل. کله چې مسلمانانو ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت په کار کې پخپله شریک دی او کار کوي، دې سره مسلمانان کار کولو ته ډیر وهڅېدل. مهاجرینو او انصارو ټولو ډیر په مینه د جومات په جوړونو کې برخه درلوده او پرله پسې به یې کار کوه او کله ناکله به یې دا شعرونه زمزمه کول: لئن قعدنا والنبي یعمل لذاک من العمل المضلل. که مونږ کینو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کوي، نو دا ډیر ناوړه او بد کار دی. او د کار په ترڅ کې به مسلمانانو دا بیتونه زمزمه کول: لا عیش الا عیش الاخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره. حقیقي ژوند خو د آخرت ژوند دی. ای الله په انصارو او په مهاجرینو ورحمیږي. او دا بیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم لوستل. ویل به چې لا عیش الا عیش الاخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره. ای الله ژوند خو د آخرت ژوند دی. ای الله په انصارو او په مهاجرینو باندې ورحمیږي. نو جماعت جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ډاډه شه او د مکې څخه یې مهاجرین ورونه راورسېدل او د انصارو چارې سمې شوې. اسلامي دعوت پیاوړی او ځواکمن شو. نو د لمانځه نظام جوړ شو، زکات او روژه فرض شوه، حدود قائم او جاری شول، د حرامو او حلالو تفصیل او عملی بڼه غوره کړه او اسلام د دوی په منځ کې ځای ونیوه. په دې وخت کې خلک پرته د بلنې د لمانځه د ادا کولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري ته راتلل. نو مدینې ته د راتګ وروسته یې اراده وکړه چې د لمانځه د بلنې لپاره د یهودانو په څیر بوق مقرر کړي، خو د دې نظر څخه وګرځېدل. بیا یې د ناقوس د جوړولو امر وکړه چې مسلمانان د هغې په وسیله لمانځه ته راوغوښتل شي. هغوی لا په همدې فکر کې ول چې یوه ورځ عبدالله بن زید بن عبدالربیعي خوب ولید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او ویل چې الله تعالی رسوله، نن شپه په خوب کې ماته یو سړی راغی، شنې جامې په تن وې او په لاس کې ناقوس و. ما ورته ویل ای د الله بنده دا ناقوس خرڅوې؟ هغه وویل ته په دې څه کوې؟ بیا یې راته داسې وویل: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. د دې خوب د اورېدو څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: انشاء الله دا خوب رښتیا او حق خوب دی. بیا یې وفرمایل: پاڅېږه او بلال ته دا کلمات وروښیه تر څو هغه اذان وکړي، ځکه چې د بلال آواز د تا څخه لوړ دی. کله چې بلال اذان وکړه، عمر په کور کې ناست و. کله چې اذان واورېد نو د رسول الله په خدمت کې حاضر شو چې څادر یې ځان پسې راکش کوه او ویل چې د الله پیغمبره، زما دې په هغه رب قسم وي چې ته یې په حقه رالیږلی، ما هم همداسې خوب لیدلی او همدا کلمات ماته په خوب کې اورول شوي دي. د دې په اورېدو سره رسول الله وفرمیل: الحمدلله علی ذلک. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو او د مهاجرینو ترمنځ د ورورګلوي تړون قائموي او انصار و مهاجرین په خپل منځ کې د ورورولي اعلان کوي او د ورورولي تړون کوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي
کله چې د عبدالرحمن بن عوف او سعد الربیع په منځ کې رسول الله ورورولي قائمه کړه. سعد بن ربیع خپل ورور عبدالرحمن بن عوف ته د خپل نیمایي اهل او مال د ورکولو وړاندیز وکړه. عبدالرحمن بن عوف په ځواب کې ورته ویل بارک الله لك فی اهلک و مالک دلني علی السوق. ټولو صحابه و کرامو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی کرم الله وجهه لاس ونیوه او وی فرمیل دا زما ورور دی. عبدالرحمن بن عوف ورته وایي چې الله دې ستا مالو په اهل کې برکت واچوي ما ته بازار راوښیه چې زه بازار ته لاړ شم. کله چې د تجارت لپاره بازار ته یې مخه کړه په لږ وخت کې ډېر پنیر او غوړي لاسته راوړل. څو ورځې وروسته رسول الله په داسې حال کې ولیده چې په لاسونو یې د زعفران نښې وي. زعفران به په هغه وخت کې د خوشبویي لپاره استعمالېدل. رسول الله ورته وفرمیل عبدالرحمنه څه حال دی؟ ځواب یې ورکړي د الله رسوله د یوې انصاري ښځې سره مې واده وکړه. بیا ورڅخه رسول الله وپوښتل په مهر کې دې څه ورکړل؟ هغه ځواب ورکړه د خرما د زړي په اندازه مې سره زر ورکړل. بیا رسول الله ورته توصیه وفرمایه ولیمه ورکړه ولو که یو پسه هم وي. نو انصارو به حتی د خپل خوراک شیان صحابه و کرامو ته چې مهاجرین د مکې مکرمې نه راغلي ول هغو ته ورکول. د دې نه وروسته د بدر غزا راپېښیږي. ابن اسحاق لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسید چې ابو سفیان بن حرب د قریشو د یوې لویې قافلې سره د شام لخوا راخوځېدلی دی او په دې قافله کې د ابو سفیان څخه پرته د قریشو 30 تنه سړي هم موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک راوبلل او ورته وفرمایل چې د قریشو تجارتي قافله را روانه ده د دې مخې ته ځان ورسوئ کیدای شي چې الله رب العزت تاسې ته ډېره لویه ګټه در نصیب کړي. ابو سفیان چې له دې څخه خبر شو په بیړه یې زمزم الغفاري په کرایه ونیوه مکې مکرمې ته یې ولېږه او ورته ویل قریشو ته ځان ورسوه او خبر یې کړه چې محمد سره د خپلو ملګرو ستاسې تجارتي قافلې لار نیولې ده. د دې خبر د اورېدو سره قریشو ډیر په تلوار ځانونه چمتو کړل. د مشرانو څخه یو تن هم په مکې مکرمه کې پاتې نشه او ټول وخوځېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی د خوځېدو خبر راورسېده چې قریش د خپلې تجارتي قافلې د ژغورنې لپاره راوتلي دي. رسول الله خلک د مشورې لپاره وغوښتل او د قریشو د وضعیت څخه یې خبر کړل. د خلکو د منځ څخه مقداد بن عمر ودرېد او ویل ای د الله رسوله د الله تعالی چې څرنګه اراده وي په هماغې لورې حرکت وکړه. په الله قسم چې ته یې په حقه پیغمبر رالیږلی که ته د برک الغمات په لور امر وکړې چې هلته وجنګېږو نو موږ به وروسته پاتې نه شو. بیا رسول الله وفرمیل ای خلکو مشوره راکړئ. د دې سره سعد بن معاذ ودرېد او ویل ای د الله رسوله ګواکې خبره موږ ته متوجه ده یعنې انصارو ته. رسول الله ویل هو همداسې ده. بیا سعد ویل ای د الله پیغمبره چیرته مو چې خوښه وي حرکت وکړئ که چیرې امر کوئ چې سمندر ته او سیند ته ور ودانګئ نو له موږ څخه به یو تن هم وروسته پاتې نه شي. رسول الله د سعد په خبره باندې ډېر خوښ او خوشحاله شو. نو کله چې مسلمانان د کفارو سره د مقابلې لپاره د بدر د میدان په لور روان شول یو کوچنی هلک چې عمیر بن ابي وقاص نومېده او نوی د عمر په 14 سپرلي کې پښه ایښې وه هغه وویرېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې د کوچنیوالي له وجې په لښکر کې قبول نه کړي نو له همدې امله ټیټ ټیټ کېده چې څوک یې ونه ګوري. مشر ورور سعد بن ابي وقاص ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې د خلکو تر شا پټ پټ روان یې؟ هغه ویلې ویرېږم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې بیرته کور ته ونه لیږي. زه د الله په لاره کې د جهاد لپاره د وتلو سره مینه لرم او امید لرم چې الله تعالی مې شهادت په نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه وغوښتل چې واپس کور ته ولاړ شي ځکه چې تر اوسه کوچنی دی او د یو جنګي سړي مرحلې ته نه دی رسېدلی. د دې خبرې په اورېدو سره عمیر سخت وژړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پرېوسه او د جهاد ته د تللو اجازه یې ورکړه او د غزا په میدان کې د شهادت لوړ مقام وګټه. د هغو مینه وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغو مینه وه د اسلام مقدس دین سره د خپل ځانونه د خپل اولادونه یې ټول د الله رب العزت په لاره کې فدا کړل او فدا کولې دا یې غوښتل چې الله رب العزت په څه باندې راضي کیږي او د دین بیرغ او د دین لوا څنګه پورته کیږي. نن ورځ هم زموږ داسې تنکي ځوانان شته دی چې د خپل ځمکې نه د دفاع په خاطر د خپل وطن نه د دفاع په خاطر د خپل ناموس او د دین نه د دفاع په خاطر د کفر سره په مقابله کې ولاړ دي. هغوی هم مرداروي او خپله هم د شهادت مقام ته رسیږي.
دا د هغه صحابه و کرامو سیرت او میراث دی چې نن ورځ هم مسلمانانو ته لا پاتې دی. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. ښکلې صفا د مدینه منوره ښایسته، ښکلې صفا د مدینه منوره ښایسته، باران پر اوري د الله د رحمتو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه، باران پر اوري د الله د رحمتو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل 314 صحابو سره د مشرکینو مقابلې ته راوځي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزاتو حضرت مصعب ابن عمیر ته ورکوي، د مهاجرینو بیرغ علی ابن ابي طالب ته او د انصارو بیرغ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته ورکوي. کله چې د مشرکینو د قافلې مشر ابو سفیان د اسلامي لښکر د راوتلو څخه خبر شو، د بحر ساحل لوري ته قافله تاو کړه او له اصلي لارې څخه ولاړه. نو په دې ډاډه شو چې قافله د خطر څخه وژغورل شوه. قریشو ته یې خط واستوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې تاسې د قافلې د حفاظت او ساتنې لپاره راوتلي وئ. اوس چې قافله په امن ده او د خپل منزل په لور په اطمینان سره روانه ده، تاسې هم خپلو کورونو ته واپس ولاړ شئ. قریشو بالفعل د واپس تللو اراده وکړه چې بیرته تاو شي، خو د قریشو د لښکر یو مشر ابو جهل لوړه وکړه چې مسلمانانو ته به د درس ورکولو پرته مکې مکرمې ته ستون نشم. زما مسلمانانو ته یو درس ورکوم، بیا به مکې ته ستونېږم. خو دا احمق په دې باندې پوه نه وه چې په دې جګړه کې به دا پخپله مرداریږي. په دې لښکر کې د قریشو څه د پاسه 1000 تنو سړو ګډون درلود چې په هغوی کې د قریشو مشران، سرداران، سپاره او قهرمانان ول. نو په دې مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، مکې د خپل د زړه ټوټې ستاسې په وړاندې اچولي دي، ځکه چې ټول سرداران، ټول مشران او قهرمانان په دې لښکر کې راوتلي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره په نیمه شپه کې اوبو ته ځان ورسوه. په دې شپه کې الله رب العزت باران راووروه چې د مشرکانو لپاره سخت طوفان جوړ چې هغوی یې له مخکې تګ څخه منع کړل، خو د مسلمانانو لپاره رحمت شو. ځمکه ورته برابره، شګې سختې او قدمونه ورته ثابت او زړونه ورته مضبوط کړل، لکه چې الله رب العزت فرمایي. الله رب العزت تاسې ته له آسمان نه اوبه نازل کړې چې تاسو پرې پاک کړي او د شیطان ګندګي در څخه لرې کړي او زړونه مو پرې تقویه او قدمونه مو ټینګ کړي. ولیربط به قلوبکم ویثبت به الاقدام. د بدر غزوه د جمعې مبارکې په ورځ د رمضان المبارک د میاشتې 18 نیټه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفونه برابر کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر عاجزي د الله په وړاندې لاسونه پورته کړل، دعا کوي او د مجاهدینو لپاره مرسته او نصرت غواړي، ځکه مرسته یوازې د الله له لورې ده. او وایي ای الله، که د مجاهدینو دا ډلګۍ ته هلاکه کړې، د ځمکې پر مخ به ستا عبادت ونه شي. الله تعالی ته په عذر زاریو باندې رسول الله ویل، ای الله ما سره کړې وعده پوره کړه، ای الله زما سره مرسته وکړه. لاسونه د آسمان په لور پورته کړي ول، څادر یې له اوږو څخه پرېوت. ابابکر صدیق رضی الله عنه په رسول الله باندې زړه وسوځېده او تسلي او ډاډینه یې ورته ورکوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځای څخه راووت، مجاهدین یې د کفارو مقابلې ته وهڅول. نو له دې وروسته فردي مبارزه پیل شوه. د مشرکینو له صف څخه لومړی عتبه بن ربیعه د خپل ورور شیبه بن ربیعه او زوی ولید بن عتبه سره میدان ته راووتل. کله چې مشرکین د خپلو صفونو څخه راجدا شول د مبارزې او د مقابلې لپاره، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د صحابه کرامو نه د مقابلې لپاره غوښتنه وکړه. 3 کسه ځوانان یې د مقابلې لپاره میدان ته راغلل. مشرکینو پوښتنه ورځنې وکړه، تاسې څوک یاستئ؟ هغوی ویل موږ انصار یو. مشرکینو ورته ویل تاسې شریف او سیال خلک یاستئ، لیکن موږ ته د خپل قوم خلک راولیږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وینا واورېدله،
نو ویل چې یا عبیده بن حارث یا حمزه او یا علی تاسو پورته شئ. عبیده د عتبه، حمزه د شیبه او علی د ولید سره مقابله پیل کړه. حمزه شیبه ته او علی ولید ته هیڅ فرصت ورنکړه او د خپلو تورو په لومړنیو ګزارونو یې د هغوی سرونه ووهل او جهنم ته یې واستول. د عبیده او عتبه ترمنځ د ګزارونو تبادله روانه وه او هر یو د خپل حریف په راپرځولو کې بوخت ول. همدا مهال حمزه او علی رضی الله عنهما چې د خپلو حریفانو څخه وزګار شوي ول په خپلو تورو یې په عتبه باندې پرله پسې ګزارونه وکړل او هغه یې هم ختم کړل. دواړه لورې یو بل ته نږدې شوې. رسول الله وفرمیل قومو الی جنت عرضها السماوات والارض. مؤمنانو د هغه جنت په لټه او طلب کې پورته شئ چې پراخي یې د ځمکې او آسمانونو په اندازه ده. عمیر بن حمام انصاري راپورته شه، په لاس کې څه خرماوې وې هغه یې خوړلې او دا یې ویل چې آیا دا د خرما خوراک به زما او د جنت ترمنځ فاصله واقع کیږي. هغه خرما لرې کوي، د زمري غوندې د کفارو په صف کې ورننوځي او جنګیږي تر دې چې هلته هغه په شهادت باندې رسیږي. نو په دې غذا کې لومړنی شهید عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه دی. ځوانانو هم د نیکمرغي او شهادت ته د لاس راوړلو په ډګر کې یو له بل سره مسابقه کوله. دا مسابقه د ملګري او ملګري او ورور او ورور ترمنځ وه. عبدالرحمن بن عوف وایي چې زه د بدر د غذا په ورځ د مجاهدینو په یو صف کې ولاړ وم. وینم چې زما ښي او چپ لورې ته دوه تنکي ځوانان چې عمرونه یې هم ډېر کم دي قرار لري. د جنګ په میدان کې ما دا ښه ونه ګڼل چې د کم عمرو ځوانانو تر څنګ ودرېږم. د ځوانانو په لیدو خوښ نه شوم. په همدې وخت کې یو هلک چې د خپل ملګري څخه یې خبره پټوله ما ته ورو ویل کاکا جانه ابو جهل راته وښایه. ما ورته ویل وراره جانه څه پرې کوې؟ هغه ویل ما د الله سره وعده کړې چې زه وګورم او وژنم به او یا به په هغه ځان مړ کوم. بل هلک هم په داسې حال کې چې هڅه یې کوله خبره د خپل ملګري څخه پټه کړي له ما څخه هماغه پوښتنه وکړه. زه د دوی په دې خبره خوشحاله شوم. هغوی ته مې د لاس په اشاره ابو جهل وښود. دواړو ورباندې د بازانو په څیر حمله وکړه او د تورو پرله پسې مرګونه ګزارونه یې پرې وکړل او د جهنم په لور یې ولېږل. کله چې ابو جهل ووژل شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هذه ابو جهل فرعون هذه الامت. ابو جهل د دې امت فرعون دی. بیا د هغه سر عبدالله بن مسعود پرې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راوړي. کله چې جنگ د مسلمانانو په فتح او د مشرکینو په شرمونکې ماتې سره پای ته ورسید رسول الله وفرمیل الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الله ډیر لوی دی. ټول صفتونه هغه الله لره دي چې خپله وعده یې رښتینې کړه، د خپل بنده مرسته یې وکړه او د دښمن ډلو ته یوازې شکست ورکړه. الله تعالی رښتیا ویلی دي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. بېشکه الله د بدر په ورځ تاسې مرسته وکړه چې تاسې کمزوري وئ، د الله څخه وویرېږئ، ښایي تاسې شکرګزار جوړ شئ. الله زر ملکې د آسمان نه پرله پسې رالیږلې او مجاهدینو او د صحابه کرامو مرسته یې کوله. بیا رسول الله امر وکړه چې د مشرکانو مړي په کوهي هغه کوهي چې قلیب نومېده په هغې کې واچوئ. صحابه ټول مړي په کوهي کې واچول. رسول الله د کوهي په غاړه ودرېد او داسې خطاب یې ورته وکړه ای مشرکینو آیا هغه څه چې الله رب العزت تاسو سره وعده کړې وه تاسو وموندل؟ ما سره خو زما رب چې کومه وعده کړې وه هغه مې ټول رښتینې وموندل. د بدر په ورځ د کفارو اویا تنه د مسلمانانو په لاس ووژل شول او اویا تنه یې اسیران شول. د بدر په میدان کې د فتح او کامیابي وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیاب او فتحمند د مدینې په لور روان شو. په مدینې او د مدینې په شاوخوا سیمو کې ټول دښمنان په ویره کې شول. د مدینې ډیر خلک په اسلام مشرف شول، خو د مکې په هر کور کې د غم او د ژړا او هر چا په خپل مړي ژړل او د دښمنانو زړونه ویرې او رعب اخیستي ول. دا هغه فتح او نصرت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورنصیب کړ. هغه بندیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولي ول رسول الله هغو ته بښنه وکړه او فدیه یې ورځینې قبوله کړه او هغو بندیانو چې هیڅ نه درلودل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معافي وکړه او همداسې یې خوشې کړل. ځینې قریشو د خپلو بندیانو په بدل کې فدیه واستوله او آزاد یې کړل او هغو بندیانو چې د فدیې توان نه درلود او لست او لیک هغو ته یاد و د هغوی لپاره دا فدیه مقرره کړه چې د انصارو ماشومانو ته به لوستل او لیکل زده کوي او په هر
پابندي یې 10 ماشومانو ته تعلیم لازمي وګرځوه. زید بن ثابت رضی الله عنه په همدې طریقه لیک او لوست زده کړو. بني قنقاع په مدینه کې لومړی یهودي قبیله وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې تړون مات که او جنګ یې ورسره وکړه او مسلمانانو ته اذیت ورسوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو قنقاع قبیله 15 ورځې تر محاصرې لاندې ونیوله، تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې ته تسلیم شول. خو د هغوی پلوي د منافقینو مشر عبدالله ابن ابی د هغوی سفارش وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سفارش قبول که او د هغوی وسوه جنګالي یې اکثره زرګران او تاجران ول. رسول الله پرېښودل. د دې نه وروسته بیا د احد غزوه پیښیږي. دا به واورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، کامیابه او بریالي اوسئ. د خپل حبیب دا زرغونې ګنبد ته وکړه دیدن، د خپل حبیب دا زرغونې ګنبد ته وکړه دیدن. نور پورته کېږي د حرم د مینارو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه. نور پورته کېږي د حرم د مینارو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه. د مدینې لارې جارو کړه په بڼو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه، دی دغه لارې د جانان د قدمو عاشقه.